طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النمل. رب کریم فرمائی ولوطا منائے وارسلنا لوطا لگلے من لوط علیہ السلام اذ پاغ وقت قالا چویل لوط علیہ السلام لقومه قوم پلرا ویل ورطا تأتونا یا سورت لکویل فاحشتا بدکارے باندے وانتم حال دادے تاسو چے تبصرون من البصارت پوئے گئے تاسو یعنی تعلمون انها فاحشتن پوئے گئے تاسو چی دا بدکاری دا بیامرات لکویا اینکم آیا تاسو لتأتونا خامخارات لکویا الرجال سڑو لرا شہوتا پا شہوت سرا پا بدکاری باندی من دون النسائی بغیر دا بیبیانونا دخپلو بیبیانونا شہوت نپورا کویا دی نپورا کویا بل انتم بلکی تاسو چی قوم یودا سی قوم یای تجهلونا ناپوئی کویا جاہلان یا رب کریم فرمائی فما کانا پس نو جواب قومه جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام الا مگر دا جواب بے کولو ان دا قالو البدی اخرجو اباسی آل لوط آل دا لوط علیہ السلام من قریتکم دا قریخ پلنا دا کلیخ پلنو باسی داو دا اہلو باسیا انهم یقینا دی چی دی اناس سخلق دی یتطهرون چی پاکی زانون اخپلا من افعالنا زمون دا کارونونا رب کریم فرمائی فانجیناہو پس نجات ورکو منگا لوط علیہ السلام تا واہلہو او اہل دا دلرا الا امراتہو مگرا یو بی بی ددو چاگتا من نجات ورنکو وعلی ناموا الا امراتہو مگر بی بی ددا قدرناها تقدیر جو کڑے ہونگا غیتا یعنی فیصلہ کڑے ہونگا پا تقدیر کی علیہا پاغی باندے من الغابرین درست پاتے کی دنکو نا پا عذاب کی رب کریم فرمائی وامطرنا ورولو منگا علیہم پدی باندے مطرن باران دکانو فساب اے فبئسا پس بد دے مطر المنذرین باران دا یر ورکڑے شو ہوا دغا باران دا کانو باران دیر بد دے قلت ورتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ طول سنا و صفت چرے للہ خاص اللہ لردے وسلام و سلامت اگانی دی علی عبادہی پا بندگانو دا اللہ تبارک و تعالی باندے الذین آغا بندگان اصطفا چی غرکڑی اللہ تبارک و تعالی پا نبوت سرا یا مقاتل سے وہی ہم الانبیاء چی غرکڑی اللہ تبارک و تعالی انبیاء یا ابن عباس سے وہی ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی صحابہ کرام دی اللہ تبارک و تعالی غرکڑی پدی باندی دی سلام پا صحابہ باندی یا کلبی سے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد تینا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اللہ کنتم خیر امت تاسو غر امت یا وسلام سلامت یاگانی دیوی علی عبادی پا بندگانو زمان الذین آغا بندگان اصطفا چی غر کری اللہ تبارک و تعالی خواہ دلتا دا مقدر دے وقل لهم اوایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مشرکانو کافرانو تا چی تاسو فیصلہو کہ اللہ تبارک و تعالی خیر غرد اما یا ہغا بوتان یشرکونا چی دی شریک یا بل اللہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی غرد ورطو یا آلیاتکم خیرنا ستاسو خدایان غردی امن یا غزات خلق السماوات چی پیدا کری اسمانون لرا دلائل اقلیه شروع دی والارض ازمکی لرا نو دا غزات غرده کنا چی چا اسمانون پیدا کری ازمکی
وانزل او نازل کړي لكم تاسو لره من السماء د اسمان مان او بین المطر باران فانبتنا پس زرغونی به پدې باران سره حدائق باغونه ذات بهجه منا خاوند تازگی خستا چې ترو تازوي باغونه ما كان لكم نشتر تاسو لرا یعنی لا تقدرون عليها تاسو قدرت نلري پدې باندې پس باندې انتم بتو دا چش نکي تاسو شجرها دی ونو لرا الہ ایشت معبود مع الله سرد الاله استفهام انکاری دے بل ليس مع الله اله بلکہ نشتر سرد اللہ تبارک و تعالی بل اله بس یو الله دے معبود برحق دے چغو بنازل کړي دي د اسمان نه دا بوټي شنه کوي باغونه شنه کوي بل څوک د سې نشي کولی بل هم بلکې دا کافران چې دي قوم یو داسې قوم دی یعدلون د عدول نه چې اوري دي د حق نه یا یعدلون برابرې دي الله تبارک و تعالی سره الاصنام بوتانا ورته ویا ستاسو خدایان غوره دي امن هغه ذات دي کافرانو ته ویا هغه ذات جعله چې ګرځولې الارض ځمکې لره قرار والا چې خوځېږي نه په خلقو باندې وجعل ګرځولې الله تبارک و تعالی خلالها من وسطها په منځ د دې ځمکه کې انهارا ګرځولې الله تبارک و تعالی انهارا ولي وجعل من خلق پیدا کړل الله تبارک و تعالی لها دلر رواسي غرونه مضبوطه وجعل ګرځولي الله تبارک و تعالی بین البحرین په ما بین د دو بحرونو کې چې بحر فارس او بحر روم دی چې حاجزا معنا پرده یې ګرځولې ده ځکه چې ګډ وډ نشي خلط ون نشي دا وبه نو دغه الله تبارک و تعالی غوره دی کنه چې دا غرونه پیدا کړي د ځمکې پیدا کړي دا نهرونه تاسو ته ګرځولي په ځمکه کې نو الہ یشتری یو معبود مع الله سره د الله نه استفهامي انکاری دے بل لیس مع الله الہ بلکہ نشتر دے اللہ تبارک و تعالی سر بل الہ بس یو اللہ دے بل اکثرون بلکہ اکثر دے کافرانون لا یعلمون علم نلری توحید شو ورتو آیا ستاسو خدایان غردی یا امن یا غزاتا یجیبو چی قبلی سوال یجیبو منا چی قبلی سوال المضطر منا دعا المضطر دعا دا محتاج لرا اذا دعاه کلچ دعا کی دا محتاج الہ العالمین تا دې دعا قبلیا نسوق ورشن الله ورشو کنا چې دا محتاج دعا قبلیا ويكشف السوء لري کی بلاون لرا تکالیف لرا ويجعلكم غرزوري تاسو لرا الله تبارک وتعالى خلفاء خلیفگانا الارض پزمک کی الہ ایشتری معبود مع الله سرد إلهنا بل ليس مع الله إله بلکہ نشتر مع الله سرد إله الله نا إله بل إله سوک شریک نشتا ورسرا قلیلا دیر لگ ما آغا سوک دیر تذکرونا چه تاسو پند اخلیا امن یهدیکم یا ورطو ویستاسو آلیه غرد یا امن یا غزات یهدیکم چلا رخی تاستا فی ظلمات البر پتیارو دا اوچی کی پتیارو دا اوچی کی والبحر او پتیارو دا بحر کی اذا سافرتم کلچ سفر کویا ومن يرسل الرياح سوق ده غزات چرالی گیا الرياح بادون لرا بشرا زیری بین یدی رحمته مخید رحمت پل یعنی باران مخ کی خسته خسته تازه تازه هواگانی راش خواگا خواگا سوق ده بل ذات شته چې داسې وکینه نشته الهنا یا شته د معبود مع الله سره د الله نه بل ليس مع الله الهنا تعالى الله چد الله تبارک وتعالى عما دا وسنه یشرکون چې دې شریک یا الله سره بوتان پاک دی او چد الله تبارک وتعالى دی ها ورته وایا ستاسو اله غور دی امن یا غذات يبدأ الخلق چه شروع کری دا الخلق دا پیدایش بدأ دا خلق کری دا ثم با يعيده اعاده کی یعنی دوباره پیدا کی بعد الموت رست دا مرگنا دغه الله تبارک و تعالی غوره شو کنه چې پیدا کړي چې مړ شي بیا مراجون دی کیا
ومن يرزقكم سوق دے هغه ذات چې روزي درکوي تاسو لره من السماء د اسمان نه بالمطر په باران سره والارض د ځمکې نه په شنکجاتو سره اله مع الله ایا شته یو معبود مع الله سره د الله نه بل لیس مع الله اله قلت ورته وایه هاتو راوړئ برهانکم دلیل خپل ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی په دې خبره کې چې تاسو وایه ان مع الله الهه شتا چې سره د الله نه نور خدایان دي دلیل شته تاسو سره کافرانو نشته ها دې کافرانو تاسو کو مت قیامت کله ده جواب راغی قلت ورته وایه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يعلم علم نلري من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض چې په ځمکه کې کوم مخلوقات دي الغیب په غیب باندې الغیب په غیب کلی باندې تفصیلی باندې علم تامی کلی ذاتی د الله سره دی دلته الف لام د استغراق د پاره دی هر فرد د افراد او د غیب او علم مخلوق ته نشته تفسیر کبیر دلته د نفي د کل افراد د علم نه دی نو لا يعلم علم نلري من هو سوق في السماوات چې په اسمانونو کې دی ولر دی او په ځمکه کې الغیب په غیب کلی او تفصیلی باندې الا الله مگر سوا د الله نه الله په علم لري وما يشعرون نه پوهیږي دا کافران په قبرونو کې ایانا کله یبعثون پورته کولې بشری من القبور د قبرونو نه بل الدارک مختلفی ترجمه دي د خو اکثر مفسرین دا ترجمه کوي بل الدارک هل الدارک ایا رسیدلې دي دیتا علمهم علم دي فی الاخرته پبارد اخرته یعنی استفهام انکاری دی ایا دیتا دا علم رسیدلې دي پبارد اخرت کی چې انها لا تکونو چې دا قیامت بن قائمیږي مگر نه دی رسیدلې اسې ځان نه لګیا دي بل هم بلکې دا کافران چې دی فی شک په شک کې من هذا قیامتنا بل هم بلکې دی چې دی من هذا قیامتنا عمون وړاندې دي وقال الذين ويكسان كفروا چې کفر کړي دي استهزان اذا كنا يبغوا كنا يسرنا چې وګرځو مونږه ترابا خاورا واباونا پلاران زمونږه خاورش ائنا يمونږ لمخرجون خامخارست راستل کیګو من قبورنا د قبرونو زمونږه احيان جندي مسخره به کول استهزاء به کوله بیا به ویل لقد خامخ پتاخي سره وعدنا وعده کړی شی وهذا د بعث چې مرګ نه بعد ژوندي کېدل دي نحنو موږ سره وعده کړی شی واباونا او پلارانو زموږ سره من قبل محمد صلی الله علیه وسلم وړاندې د محمد صلی الله علیه وسلم ان هذا دا به ویل د دې کافر نه دی دا ما هذا نه دی دا الا اساطير الاولين مگر نه دی دا پخوانو قصې دي درو قصې دي د پخوانو خلقو اساطير الاولين معنا درو قصې د پخوانو خلقو دي وي اسې وي خلق دوک کوي اعوذ بالله د کافرانو ویل رب کریم فرمای قلت ورته وایا د کافرانو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرو ګرځيږي فلادي پزماکه کې فنزورو پس وګورئ کیف کانه کیف صرا سرنګ ګرځیدل د عاقبت المجرمین اخري انجام د مجرمانو ولا تحزن مخفکیږي تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علیهم پدی باندې یعنی په تکذیب د دې باندې چې تا ته نسبت د درو کیا ولا تکونو مکیږي فی ضیق پتنګي کې یعنی زړه او سینه متنګ و مما دا غسنه يمكرون چې دی مکر او فریبونه جوړی تا ويقولون واذا كافرن متى هذا الوعد کړه دا وعده ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتینی قلت ورتوایا جواب عسى خایګ یکون دا چشي عذاب وعده یادول ردف من اقترب نزدیدا یعنی نزدید تاسو ته لکم تاسو بعض الذي بعض هغه عذاب تستعجلون چې تاسو جلد غواړئ نو متصل په عذاب راغې لکه د یوسف علی السلام په زمانه کې چې کوم قحط راغلی او هغه سیو کال قحط پر راغی دا عذاب او بدر غزوه راغله سمرا کافران پکې مردار شو وان ربک یقینا ربستا چې لذو فضل خامخا خاوند فضل علی الناس په خلق باندې په سبانه په تاخير د عذاب باندې عذاب زر نه راولي ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دین لا یشکرون شکر نو باسي وان ربک یقینا ربستا چې لا يعلم خامخ علم لري ما پغست کینو منا تخفي چې پټي صدورهم
زړونه د دې یعنی سینې د دې زړونه د دې بغض او عداوت چې پټي د دې الله په خبر دی وما هغه سيعلنون چې ښکارا کوي چې کنزل دی وما من غائبه نشته غائبه سپټ فی السماء پاسمان کې ولر دی او پزمکه کې نشته الا مگشته دی فی کتاب په کتاب مبین ښکارا کې چې لوح محفوظ دی ان هذا القران یقینا د قران کریم چې یقص بیان لولي على بني اسرائيل بني اسرائيل باندې اکثر خبره هم دي دا کافران چې فيه پاغي کې اختلاف کوي دا بني اسرائيل من امر الدين وانه يقينا دا قران کریم چې له هدن خامخا هدایت ته ورحمت او رحمت دا قران کریم للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان ربک یقینا رب ستا چې یقضي فیصله کوي بینهم پمنځ دوی کې پمنځ د اختلاف کوونکی هغه چې اختلاف کوي په دین کې د دې پمنځ کې به الله تبارک وتعالى فیصله کوي بحکمه په حکم خپل باندې يوم القيامة پورز د قیامت وهو د الله تبارک وتعالى العزيز زور ورزات دی العليم پوره په اقوالو د دی باندې فتوکل على الله پس توکل کوا د الله په ذات باندې انك یقینا تچل یا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق په حق باندې مبين ښکارا ظاهري چې اسلام دی